زما د اسلام ډیر زیات خوږو او درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د قسمت د بدلېدو وظیفه ده. یقین وکړئ تاسو تقدیر د بدلېدو وظیفه ده. داسې کارونه چې هغه نه دي شي اوسه پورې، داسې کارونه چې هغه نه کېږي، ستا ګمان دا ده چې دا کار نه کېږي، انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ستا تمام کارونه په ښه طریقې سره به را پوره کړي. یاد ساتئ محترمو چې هر قسم حاجت دپاره کوئ، هر قسمه مشکل دپاره کوئ، هر قسمه پریشانۍ دپاره کوئ. کو چېرته تاسو د محبت دپاره کوئ، کو د مال او دولت دپاره کوئ، انشاءالله العزیز قبلولو والا ذات یو زمونږ رب دی. الله پاک ګوري زما را بنده څومره په دهان، څومره په توجه باندې غواړي. یو څیز زمونږ په ژوند کې ډېر اهم وي، موږ ته ډېر زیات اهم وي. الله پاک وایي که دا څیز ورکړم دا سړی ورانېږي، نو نه یې ورکوله. خو بیا الله پاک وایي چې یاره دونه زاري وکړله، منت یې وکړو، دا څیز ورکوم وله. محترم مسلمانانو خویندرونو، دعا قبلول دا څوک کوي؟ الله کوي. ذکر قبلول الله پاک کوي. وظیفه قبلول الله پاک کوي. انشاءالله العزیز موږ په صدق باندې، د زړه په سترګو باندې، په توجه باندې محترمو دا وظیفه وکړو. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ تمام مسائل دا به ختم کړي، تمام حاجات به پوره کړي. دغه رنګ الله پاک به زموږ او ستاسو ټول مشکلات دا به ختم کړي. بس موږ له پکار دی د سورت یاسین دا یو آیت دا موږ ووایو. انشاءالله العزیز تماشه کوئ، که مال او دولت غواړئ، که پیسې غواړئ، کاروبار غواړئ، محبت غواړئ، واده غواړئ، چې سمې محترمو بس په صدق باندې دا وظیفه وکئ او صرف 7 ورځې وکئ. انشاءالله العزیز بیا تماشه کوئ چې زموږ او ستاسو ژوند دا څنګه بدلیږي. د الله پاک نه دعا ده چې څومره کسان دا وظیفه کوي، الله پاک د تمامو خلکو حاجات پوره کړي. څومره کسان یې مخکې شیر کوي، الله پاک د تمامو کسانو حاجات پوره کړي، پریشانۍ دې ختمې کړي. څومره مسافرونه دي زموږ دا غږ اوري، زموږ آواز اوري، الله پاک د هغوی په ژوند کې برکت واچوي او الله پاک د هغوی خپلو کورونو ته، خپلو بچو ته، ښځو ته دا په ښه طریقې سره راولي. الله پاک دوی په خپل وطن کې د روزګار سبب د اساس کړي. چا څومره مسایل دي، څومره مشکلات دي، د الله پاک نه دعا ده یا الله پاک د تمام خلکو تمام حاجات پوره کړي، تمام مشکلات ختم کړي، تمام پریشانۍ دا ختم کړي. محترم مسلمانانو خویندرونو، ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. دومره ناشنا ده چې انسان په دې باندې یو څو ورځې تېرې کړي او دا وظیفه د زړه په صدق وکړي، انشاءالله العزیز کامیابي دا به ستاسو وي، ترقي دا به ستاسو وي. به ستاسو یو پیره د سورت یاسین د دې یو آیت ذکر دا شروع کوي. انشاءالله العزیز الله پاک نه کلک یقین ساتم چې ستاسو به تمام حاجات پوره شي، تمام پریشانی دا به ختم شي. دغه رنګې تقدیر محترم الله پاک د انسان بدلې او سره د وظیفې ترتیب او طریقه کار داسې دی. خو د هغې نه مخکې موږ له پکار ده چې موږ جمع سره لمونځونه شروع کړو. تاسو خیال وکئ زموږ د حاجت ولې نه پوره کېږي، زموږ مشکل ولې نه حل کېږي؟ ځکه نه حل کېږي چې دلته کې موږ لمونځ نه کوو، نه موږ د قرآن مجید تلاوت کوو، نه موږ ګناه پرېږدو، نه موږ ډرامې فلمونه پرېږدو، نه پرېږدو، دې هغه وظیفه هم کوو موږ. او بعضې داسې وي چې ډرامه هم ګوري، ورسره ذکر هم کوي، بیا وایي چې کار خو نه کوي، نو کار به څه وکړي؟ نو که تاسو ګورئ بهترین ځای کې تاسو کښېنئ، بلکل خاموشي چې هلته کې د چا تګ راتګ نه وي او دا وظیفه شروع کوي مکمل توجه سره، او بیا د الله پاک نه وغواړئ. ګورئ غوښتل په تاسو دي ها،
څومره تاسو محنت وکړو څومره تاسو خواري وکړه دومره زر به الله پاک ستاسو واوري او که هسې مهانه پورې وکړله نو بیا مشکله ده حجاج بن یوسف یو سړی ولیدو ډېرو کلونو نه یې سوال کو چې الله پاک سترګې وي الله پاک سترګې نو حجاج بن یوسف ډېر زورور سړی هغه ورغلی هلکه څه دي یاره نظر مې نشته نظر غواړم د چا نه غواړي د الله پاک نه نو تورې راواغېستله کوی سبا دې ټایم پر راځم کولی سترګې نه وي ټیک شوي وژنمه وي دغه سړي الله پاک ته زارۍ شروع کړه سمه ډېره الله پاک ته وایي ګوره اوس پر مې ګپ لګوه اوس په رښتیا سترګې غواړم خو دې را نه کړې سبا دې ټایم پورې سړی راځي وژنې مې چې کله سبا راغلی حجاج بن یوسف او ویې کتل د سړي نظر هم ټیک و سترګې هم برابر وي نو ورته وویل چې اوسه پورې داسې خانه پورې کوله اوسه پورې یې نه وختې چل ولې کوو او اوس یې ووختلي نو ذکر یې وختلي اوس په صدق باندې صحیح تا ته پته چې بیا رانه سر وهي محترمو په ښکلې طریقې سره وظیفه وکړئ موږ به 14 پېرې درود ابراهیمي وایو 14 پېرې درود ابراهیمي هم ویلي یا به 300 او 14 پېرې سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم بیا ورپسې 101 پېرې سورة الاخلاص قل هو الله احد هم ویلي بیا به د هغې نه ما تاسو 14 پېرې درود ابراهیمي ووایئ او دا وظیفه به انشاءالله العزیز یو هفته کوئ تاسو یو هفته را وظیفه وکئ بیا محترم مسلمانانو تماشه کوئ الله پاک حاجات پوره کوي به په ښه طریقې به پوره کوي مشکلات به ختموي په ښه طریقې به ختموي الله پاک نے دعا ہے اللہ پاک ستاسو تمام مشکلات ختم کی تمام پریشانی ختم کی تمام حاجات اللہ پاک پورا کی اللہ پاک ماشاءاللہ آواز آتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ